د کربلا واقعه چې په کوم وخت کې کېده په دغه وخت کې حکومت د یزید و او دا یزید زوی د معاویه رضی الله تعالی عنه دی او معاویه رضی الله تعالی عنه د لوی شان صحابي دی کاتب الوحی دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې به وحی نازلېدله نو د دې قرآن د دې وحی لیکون کې صحابه کرام مقرر کړي شو په هغه صحابه کرامو کې یو معاویه رضی الله تعالی عنه وو چې د به دا قرآن لیکو وحی به لیکله اگر چې پلاری صحابي خو دا زوی داسې صحیح سړی نه و زه په هغې خلکو باندې تعجب کومه چې هغې د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابله کې د یزید فضایل بیانوي چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام وسې چېرته د اهل بیتو نه یو ګلاب او د هغه په مقابل کې بیا د یزید فضایل بیانول دا یقینا ظلم دی نو په دغه وخت کې د یزید حکومت و او دا حکومت فزور باندې اغسته و او ظلم به په هر چا کو هر سړی به راته بیعت په ورسره کو د یاري د وجې نه اگر چا به بیعت نه کو وجې به نو خلک په دې مجبوره کړو چې راشه ما بادشاہ تسلیم کړي او زما سره بیعت وکړي نمبر د حسین رضی الله تعالی عنہ راغی هغه پسې سوال جواب ولېږل حسین ته ووایه چې راشه د یزید په لاس باندې بیعت وکړي او د خپل امیر تسلیم کړي خپل بادشاہي تسلیم کړي حسین رضی الله تعالی عنہ د بیعت نه انکار وکړو او دا انکار یې ولیکو دا بیعت څه ګران کار نه و حسین رضی الله تعالی فرمایلی دا بیعت څه ګران نه دی زه به د یزید سره وکم بیعت خو یزید هغه شریعت مات کړی هغه قانون یې مات کړی دی کم قانون او کم شریعت چې زما په بابا باندې نازل شوی دی کم چې زمونږ په خاندان او زمونږ په کور کې راغلی دی هغه شریعت د نافظ کړی دی نو که دغه شریعت دغه قانون د نافذ کو نو زه به د یزید په لاس باندې بیعت وکم زه به غلام شمه خو د هغه قانون مات کړی دی هغه کم څیزونه چې زما په پیغمبر باندې حرام شوي وو کم څیزونه چې زما پیغمبر حرام ګرځولی وو هغه د په خپل قانون کې حلال ګرځولی دي زما د بابا په شریعت کې شراب حرام وو د په خپل قانون کې شراب حلال ګرځولی دي زما د بابا په قانون کې زنا نه وه د په حکومت کې زنا کیږي زما د بابا په قانون کې ظلم نه و د په حکومت کې ظلم کیږي د دې وجې نه زه د یزید سره بیعت کولو ته تیار نه یم نو دا جنگ شوی په څه باندې دی دې باندې لږ سوچ وکړه جنگ شوی په دې باندې دی چې حسین رضی الله تعالی فرمایلی زه هغه قانون ته نه یم تیار کوم قانون چې د قرآن او د حدیث خلاف دی هغه قانون نه منم شوی جنگ په دې دی فلسفه د کربلا دا ده چې حسین رضی الله تعالی فرمایلی هغه قانون نه منم کوم قانون چې د الله د قانون نه بغاوت کوي مونږه په دې باندې نه سنیانو سوچ کړی دی او نه پې شیعګانو سوچ کړی دی شیعګان خو چې 10 محرم شروع شي تورې جامې واغونده او بس ځان ته څپېړه ونیسه او ماتم کوه او هله 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 بس دغه کوه کربلا د واقع نه مونږ ته دا پاتې شوي دي چې کله د محرم یا شروع شي ته جړاګانې کوه ویرونه کوه او تورې جامې واغونده او سینه ډبوه دا د کربلا د واقع نه مونږ ته پاتې شوي دي دا یې مونږ ته ښودلي دي یا سنیان به څه وکړي د محرم په میاشت کې منګي به راوالي او قبرستان ته به ځي او په قبرونو به اوبه اچوي په قبرونو باندې اوبه اچوه دا د کربلا واقع ته تفریخي دي یا اوبه تقسیموه او دیګونه پخوه دا د کربلا واقعي سبق دی عجیبه خلک یو ښه منګی راواله او په قبر باندې اوبه واړوه لکه دا پې ولې اړئ ځکه چې په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو نو موږ ځکه په قبرونو باندې وباړو امامان په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي او ته دلته د بنیر په مقبرو کې په قبرونو وباړئ
نو یو خدا خبره چې دا اوبه هغوی ته رسي څه سوچ پکار دی لږ فکر خو پکار دی که نه تا په خپل قبر اوبه واړولې نسي چلو شو دا هغې ته ورسېدی یا دا اوبه دې مړي ته ښکته رسي بس جام راواله په یو قبر ته اړوه په بل ته اړوه دا ولې کربلا کې امامان تږي شهیدان شي دا جهالت دی جهالت دې د شریعت سره هېڅ تعلق نشته دی هر ځان نه جوړې شوې خبرې دي د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې سینې ډبوه او تورې جامې واغونده د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې په قبرونو باندې اوبه اړوه او ښځې پکې کورونو کې کیرونه پخوي او چاولې پخوي دا مونږ ته پرېښي نه د کربلا واقع مونږ ته دا پرېښي دي چې د الله د قانون نه کوم څیز بغاوت کوي هغه مه منه د ظلم خلاف ودرېږه ظالم ته مخامخ ودرېږه دا مونږ ته د کربلا د واقع نه معلومیږي نو حسین رضی الله تعالی فرمایل زه د یزید سره بیعت نشم کولی ځکه د زما د بابا قانون مات کړی کوم شریعت چې زما بابا راوړی هغې نه د انکار کړی یزید ورته بیا جنگ ته تیار شه جنگ ته تیار شه کوفی والا ورته وویل وی ته کوفی ته راشه موږ د ټول ملګري یو حسین رضی الله تعالی کوفی ته وغوښتو دغه علاقې د کوفی چې کوم ګورنر و د هغه نوم ابن زیاد و چې مشهور په ابن مرجانه و په لاس باندې بیعت وکړي وی نه کومه وی بیا به جنگ ته تیاریږي حسین رضی الله تعالی فرمایل وی جنگ ته تیار یم ګناه نشم کولی خو دومره کولی شم چې ځان شهید کولی شم خو ګناه نشم کولی حسین رضی الله تعالی چې خیمې ټک والی او ابن زیاد جنگ ته سر وتړو او ځان حملې ته تیار کو نو کوفی والا ټول د حسین رضی الله تعالی نه واپس شو ټول ته وتښتېدل اول راغوښتي او چې کله جنگ جوړېدو حالات جنگ ته ورسېدل کوفی والا ته ټول وروستي شو حسین رضی الله تعالی صرف د خپل خاندان سره د 2 کسانو سره پرېښود 2 کسانو دا ټول د نبی علیہ السلام د خاندان خلک دوی پاتې شو حسین رضی الله تعالی فرمایل اوس یا شهادت ته او یا دغه ظالم ته غاړه کې ښودل دي یا دغه د ګناه قانون قبلول دي وی نشم کولی ځان شهید کولی شم خپل خاندان شهید کولی شم خو د ګناه په کار کې حصه نشم اغستی به هر حال خیمې ټکوالی شوې جنگ شروع شو د نبی علیه صلات وسلام د خاندان به یو کس تو شهید کېده به او واپس شهید به خیمو خواته راوړو اوبه پې بندې شوې د دریاب اوبه یې پې بندې کړې تږي وو لویه واقعه ده ما بیان کړې ده خو زه ته صرف پس منظر بیانوم یو د نبی علیه صلات وسلام د خاندان کس به تو شهید کېده به واپس په راوستی شو په دغې ورځو کې د شاه قاسم کویدن شوي و خو واده یې نه و شوی او حسین رضی الله تعالی کتل چې دا د نبی علیه السلام چې څومره خاندان دی دا به اوس ټول شهید کېږي او د شاه قاسم خو کویدن شوي خو واده یې نه دی شوی نو راشه د مرګ نه د شهادت نه ورله مخکې دا واده م وکړه اوس ګوره خیمې ټکوالی شوي دي او مخې ته د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان شهیدان پراته دي د هغوی کټ شوي سرونه پراته دي حسین رضی الله تعالی فرمایل دا واده کول هم سنت دي راځئ چې دا سنت په دې ټایم کې ژوندي کړو راځئ چې دا په دې ټایم کې ژوندي کړو نو شاه قاسم په یو خیمه کې او کور والی په بله خیمه کې ده او واده یې وشو خپلې د ده خیمې ته یې راوستله او چې راوسته نو ناویانو له خلک نکریز ږدي که نه نو حسین رضی الله تعالی فرمایل د نبی صلات وسلام د خاندان چې کومې وینې دي د شهیدانو چې کومې وینې دي دا ورته په منګولو باندې ولګوئ نکریزه خو دلته نشته خو د جنګ میدان دی نکریزه شته دی نه وی د شهیدانو وینې دي خو لاس سور کول غواړي نو وی د ناوې لاسونه په وینو باندې سره کوي نو د شاه قاسم د ناوې لاسونه د نبی علیه صلات وسلام د خاندان په وینو باندې سره کړی شو او شاه قاسم له یې ناوې راوسته لومبۍ شپه ده شاه قاسم د خپلې ناوې سره دی په خیمه کې د بار نه ورته اواز وشو وی شاه قاسم د جنگ ستا نمبر دی یو تن وځي او شهید کېږي خو ستا نمبر دی جنگ ته د وتلو شاه قاسم اسلحه واچوله دکې شانتې بیبي پرېښوده بیبي ورسره سلام یې وکړو په ژړا شوه ورته رخصت یې کړو
او چې شاه قاسم لاړ جنگېده لږ ټایم تېر نه و چې دغه کټ شوی سر دغه خیمې مخې ته کېښودی شو. ناوې راوړه د خپل خاوند هغه کټ شوی سر یې راواغسته په لاسونو کې ونیو. دومره ظلم شوی، دومره حد درجې ظلم شوی. په دې کې د علي اکبر نمبر راغی، आवाज ورته وشو. حسین رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړ علي اکبر ستا نمبر دی د جنگ. علماء لیکلي دي وی علي اکبر ته الله تبارک وتعالى ډیر عجیب حسن ورکړی و، انتهایی حسن ورته ورکړی و. د جنگ چې کوم میدان پای کې به ټول خلک د حسن په تماشه باندې. علي اکبر اسلحه واچوله، توره راواغسته او میدان ته ووتو. جنگېدو حتی در دې پورې چې د علي اکبر نم هغې ظالمانو سر ووه. هغه ښایسته حسن، هغه کټ شوي سر هغه راوړی شو د نبي علیه السلام د خاندان د خیمو مخې ته کېښودی شو. د حسین رضی الله تعالی نمبر راغی لسم محرم او اوس د حسین رضی الله تعالی د جنگ نمبر دی. اخر کې دی پاتې شو. چې کله دی جنگ ته روانېدو د یوې خیمې نه ورته آواز وشو، وی حسین ته خو جنگ ته وځې خو یو ماشوم پیدا شوی هغه ته احزان کول غواړي. خیمه کې یو ماشوم پیدا شوی بانګ ورته ویل غواړي. نو حسین رضی الله تعالی راولې ما ته چې زه ورته اذان وکړم. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم راوړل شو، هغه په خپلو لاسو کې داسې واغست او اذان ورته شروع کو. نو چې اذان یې کو په دې دوران کې یو غشی راغی، د ماشوم په د مرۍ په یو طرف ولګېد او بل طرف ته ووت. د هغه په غېږه کې هغه ماشوم شهید شو. د مرۍ نه د وینو داسې دارې شروع کړې. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم داسې کېښودو او د هغه د هغې وینو نیله په راډکه کړه او داسې اسمان ته وچانګلې او د سترګو نه اوښکې وبهېدې. وی الله د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان هغه اخري ماشوم چې نن پیدا شو هغه مې ستا په نوم باندې قربان کړو. الله هغه نن قرباني شو. الله ای د قدرت مالکه، ای د کائنات مالکه، وګوره هغه یې راته شهید کړو. هغه ماشوم شهید شو او حسین رضی الله تعالی په خپله توره راواغسته ووت، میدان ته ووت، جنگ کوي. چې کله دی په دې کافرو د تورو په منځ کې راګیر شو که نه، نو خور یې تماشه کوله زینب رضی الله تعالی عنها. دې تماشه کوله د خیمې په یو چوت کې دی تماشه کوله چې زما ورور جنگ ته وتی دی. نو چې کله دی د تورو په دې منځ کې راګیر شو دا کافر ته تاو شو، نو دا ناڅاپي د خیمې نه وارخطا راووت او چغه یې وواله. چې چغه یې وواله او د حسین رضی الله تعالی په خور نظر شو، نو د هغې تورو نه د کافرونو په چل کې ځان راویستو او چې راغی زینب رضی الله تعالی ته ځان راورسو، د لاسه یې ونیوه او خیمې ته راوسته او تقریر یې ورته شروع کړو. وی خور یوه خبره زما واوره، کو ته په خپل اختیار باندې نامحرم سړی ولیدې او په تا باندې د پردي سړي نظر پرېوته او دا ستا په اختیار کې نو الله ته به ګوره ته جواب ورکوې زه ذمهوار نه یم. تر خیمې نه ولې بار ته راوتې؟ ځکه علماو لیکلي دي وایي زینب رضی الله تعالی ته الله عجیبه حسن ورکړی. دا د حسین رضی الله تعالی خور ده، د علي رضی الله تعالی لور ده. وایي په دې باندې عجیبه حسن پروت و، عجیبه حسن پې پروت و. نو حسین رضی الله تعالی ته وفرمایل وی خورې کو د نامحرم نظر در باندې پرېوتو او دا ستا په اختیار کې وه، نو په ورځې د آخرت به خپل جواب په خپله ورکوي. دې حالت ته وګورئ ښه، د کربلا د واقع نه مونږ ته څه معلومیږي؟ دې حالت ته وګوره، د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان سرونه پراته دي، په مړو باندې په شهیدانو باندې جړا کوونکي صرف یوه زینب پاتې شوې ده. حسین رضی الله تعالی د کافر په منځ کې ګیر دی، خو بیا ورته حسین رضی الله تعالی فرمایي خورې پرده وکړه، بې پرده راته نشي ګورئ. نن مونږ چې کوم ماتمونه کوو نه زنانو به تورې کپړې اچولي او تیز میک اپ پې کړی او تنګې تروشي جامې به یې اغوستي او دا به روانه یي او سینه به ډبوي او زه ماتم کومه. تورې جامې به یې اغوستې او ورسره میک اپ پې کړی ښه تیز او دا څه کوي؟ ماتم کوي. کربلا واقع موږ ته دا پرېښي دي؟ د کربلا واقع نه موږ ته دا سبق میراث شوی دی؟ زینب رضی الله تعالی بیا خپل خیمې ته تللی ده، خو بار ته نه ده راوتې بیا، حتی در دې پورې چې د حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید شو.
او چې کله دې شهید شو الله بعض علماء لیکلي دي دومره ظالمانو چې د حسین رضی الله تعالی د اثر وي په یو مزي کې واچو او د زین العابدین غاړې ته ور واچو او دا سي روان کړی دي نو چې کله الته ورسېدل د نبی رسول الله والسلام د خاندان زنانه دي او شهیدان سرونه دي نو چې کله دا د یزید دربار ته ورسېدل نو یزید وی د نبی رسول الله والسلام د خاندان زنانه ماته مخې ته را پیش کړي دوی ماته مخې ته پیش کړي نو چې د نبی رسول الله والسلام د خاندان زنانه یزید ته مخامخ پیش کړي شوې یزید ورته وویلو اخلد د بغاوت انجام زما د بادشاہي نه چې چا بغاوت کوونه اخلیدل څنګه چل مې ورسره وکړو نو زینب رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل اے یزیدا زه افسوس پتا باندې کوم چې میدان محشر وي او د قیامت ورځ وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپېش شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام درنه د خپل بچو ته پوسوږي چې ته څه جواب ورکړې زه حیران پدې ما چې ته په میدان محشر کې زمون بابا ته څه جواب ورکړې چې ما حسین ولې شهید کړی دی نو دومره د درد او د غم وخت کنه چې روایتو کې راځي وای د یزید د سترګو نه وخت کې روان شي आवाज بند شو حالانکه کړم دا کارو خو چې بیان دی واقع ته وکتل د دې خبرې جواب وسره نو چې نبی رسول الله ته څه جواب ورکوم نو د سترګو نه وخت کې روان شو په جړا شو دومره دردناک واقعه ده غمجن واقعه ده حالانکه یو طرف ته چې واغیم ځان ته مسلمانان یو بل طرف ته چې واغیم ځان ته سوي مسلمانان یو طرف ته یقینا حقیقي مسلمانانو د نبی رسول الله سلام خاندانو خو هغه بل طرف هم ځان ته مسلمانانو د اسلام دعوی کوله ته اوس تعجب کوي چې مسلمان به مسلمان څنګه وجني دومره ظلم به څنګه کوي نو نه کوي کنه کوي دا ته چې دا ټوپک راوالی او دا کم کس ولی وی زما دشمن دی دا مسلمان کو کافری دا مسلمان نه اته چې په چا داس کوي ولی هغه کافر دی سم مسلمان نه دی د محرم یا شروع د اسلامی کال شروع د محرم نه کیږي لکه څنګه د انګریزي حساب شروع چې د جنوري نه کیږي نو د اسلامی کال شروع د محرم د میاشتې نه کیږي پدې کې یو ورځ د یوم عاشورا ورته ویل شي لسم محرم دغه ورځ ډیره مبارک ورځ ده ډیره برکتونو والا ورځ ده ډیره فضایل والا ورځ ده د اسلام په اسلام کې چې دا رمضان المبارک روزي نوی فرض شوی نو د یوم عاشورا د لسم محرم دا روزه په مکه کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې فرض و نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم نیولا او صحابه کرام به هم دغه روزه نیولا بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راغې غالبا په 2 هجری کې د رمضان مبارک روزه فرض شوه نو بیا د یوم عاشوري د ورځې هغه فرضیت خو ختم شو خو هغه سنت والے باقی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر اخیری کاله پورې د ژوند نبی علیہ السلام د محرم د لسم محرم روزه چرته نه د پریخي د یوم عاشوري د ورځې روزه نه د پریخي صحابه کرام هم دا روزه نه پریخودله او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د یوم عاشوري یعنی د لسم محرم روزه اونی ولا الله تبارک وتعالى په د دې انسان د تیر شوی یو کال ګناونه معاف کړي د تیر شوی یو کال ګناونه په الله تبارک وتعالى معاف کړي په مدینه منوره کې چې نبی علیہ السلام او قتل دا روزه يهودم نیولې و نبی علیہ السلام د يهودو نه تاسو کو ویتنا سودا روزه ولې نیسي ناغي ورته دا روزه مونږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالى بني اسرائیل ته موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړی و ادک لسم محرم موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته او فرعون سره د خپل ملګرو نه په دریای قلزم باندې هلاک شو تباه شو برباد شو نو موږ دا روزه به تور شکرانه ځکه نیسو نبی علیه السلام او فرمایل خپل صحابه کرام ته وی دین دا روزه نیسی
پکار خدا را چې مونږ د دوی نه خو ونیسو ځکه چې د موسی علیه السلام تابعدار خو مونږ یو د موسی علیه السلام په دین کې شرک نه و دوی شرک کوي عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایي نو د موسی علیه السلام تابعدار خو مونږ یو دا روجه به مونږ بنیسو خو د دې یهودو خلاف کوي تاسو سره نخمه هم نیسئ نخمه نو نخمه او لسمه یا لسمه یو لسمه دا نیول پکار دي علماء لیکي چې کم ځای کې یهود نه نو هلته صرف لسم بیا نیولی شي کراهت بعض علماء لیکلی خو هغه مکروه تنزیهي لیکلي تحریمي نه دي نو چې کم ځای کې یهود نه هلته مشابهت بیا نشي راتلی کو چېرته نخمه درنتلې وه جو صرف لسمه ونیسم ټیک ته دویم د محرم په میاشت کې دا کوئ چې په یوم عاشوره په لسم محرم باندې په خپلو کور والو باندې په دغه ورځ باندې په نفقه کې زیادت کوئ خرچه ولا لګه زیاته راوړی ها حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي وای د یوم عاشوري د لسم محرم په ورځ باندې چا چې په خپل بچو په خپل اهل او عیال باندې په رزق کې وسعت وکړو الله به په ټول کال وسعت وکړي الله به له ټول کال فراخ روزي ورکړي نو وسعت څه شی ده څه مطلب ده په دغه ورځ باندې ګډان مډانه لالکا نه په دغه ورځ باندې مطلب دا چې بچو دي چرته یو سال خوړو جوته وسه په دغه ورځ باندې دویم پوخ کا عام طور پر دغه ورځ باندې عام طور پر تا چرګ راوړو په دغه ورځ باندې 2 چرګان راوړه کیلو غوښه دی راوړه جو 2 کیلو راوړه په دغه ورځ باندې مطلب دا چې په دغه ورځ باندې د نور ورځ په نسبت باندې خرچه لګه په کور والو باندې زیاته وکا په لسم محرم باندې هغه د هر سره خپل موافق غریب سره د خپل خرچې ته وګوره مالدار سره د خپل خرچې ته وګوره چې زموږ په کور کې نارمل خرچه څنګه چلیږي نو د لسم محرم په ورځ باندې په خپل بچو باندې په خپل اهل او عیال باندې لګه خرچه زیاته وکا نو حدیث مبارک کې راځي وای په لسم محرم باندې چا چې په خپل اهل او عیال باندې ښه خرچه وکړه الله تبارک وتعالى به ورله ټول کال فراخ روزي ورکړي نو څو کار په لسم محرم باندې وکړي دعا یو په دغه ورځ باندې روزه ونیسئ ډیر زیات ثواب دی الله د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي او دویم دا چې خرچه پکې لږ زیاته وکړئ چې الله در لټول کال فراخ روزي درکړي د روزي خو به چا سمې راشي یا رانشي خو دا خرچه به هر سړی وس کوئ ځکه چې مونږ وایو یاره روغ کال پې ښه کېږي پیسې به لږې زیاتې راشي که سړي ته ووایي یاره روزه ونیسه الله پې د یو کال ګناهونه معاف کړي د هغې سره کار نشته خو مولي صاحب هغه پیسې چې پې زیاتېږي کومه وظیفه ده کومه ورځ ده صحیح ده که نه دا نه وایي چې مولي صاحب د یو کار ګناهونه چې پې معاف کېږي هغه کومه روزه ده دا نه وایي هغه کومه روزه خو مولي صاحب کومه ورځ ده چې خرچه لږه زیاته وکړم چې په کور کې لږ حالات ښه شي دې ټول تپوس کوي نو ما ته پته ده که روزه څوک نیسئ که نه نیسئ خو دا خرچه به راوړئ دا خرچه به راوړئ ځکه چې بیا هر سړی دغه کوي که نه داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक के چې हमेशा د مولانا هاشمی سے په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مخې ته راځي خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کې کمنټس کې سبحان الله الحمدلله او ماشاءالله ولیکئ والسلام